بل باب دې چې باب التلاعن بلعنة الله وبغضب الله وبالنار. حدیث مبارک ذکر کئی دا حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ نا چې قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او فرمائل لا تتلاعنوا بلعنة الله، تاسو داسې لعنت چا باندې مو وایئ چې پتا دې د خدای لعنتي، ولا بغضب الله او مچا تداوي چې پتا دې د خدای غضبي، ولا بالنار او مچا تداوي چې ته د خدای اور او دوزخ ته تداړ شي. داسې قسمه الفاظ دا مناسب ندي د مؤمن مند سره. بل باب دی چې باب لعن الكافر، په کافر باندې لعنت ویل. عن ابي هريره رضی الله عنه قال قيل يا رسول الله، ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ته وزل اویل شول چې ادعو الله علی المشرکین، په دې مشرکانو ته بد دعا وکړي. نبی علیہ السلام ته چا عرض وکړ چې مشرکانو ته خیره وکړي، نو قال نبی علیہ السلام وفرمایل انی لم ابعث لعانا، زه لعنت لیگون کې نیم را لیږلی شوی چې بچا لعنت وایم، لعنت ویون کې زه نیم را لیږلی شوی، ولکن بعثت رحمتا، زه خو رحمت را لیږلی شویم د خلکو دپاره او د مخلوق دپاره، زه رحمت یم. نو په دغه موقع باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مشرکانو ته بد دعا ونه کړه. نبی علیه السلام نه کفارو ته بد دعام ثابت ده، کفارو ته پیغمبر علیه السلام بد دعا کړي ده. یو میاشت پیغمبر علیه السلام قنوت نازله ویلي د سحر په موس کې، او خیری کړي دي کافرانو ته، مشرکانو ته خیری کړي، باقاعده صحابه سره ظلم کړو، صحابه قتل کړو. نو پیغمبر علیه السلام قنوت نازله ویلي و چې په هغې کې اسلام ته د مدد او د نصرت دعا کیږي او کفر ته او کافرانو ته بد دعا کیږي. په دغه موقع باندې نبی علیه السلام وفرمایل چې زه رحمت را لیږلی شیم او زه لعنت ویونکی نیم را لیږلی شوی. نو کافر باندې به هم لعنت نه وایي، دا مسله ده. لعنت دا الفاظ دا دمره خطرناک الفاظ دي چې دا به د مؤمن څه چې کافر د باره هم نه استعمالوي. کوم کافر چې ژوندی وي او نو کیدای شي چې هغه ته خدای پاک ایمان نصیب کړي، نو که چېرې ایمان ورته نصیب شو، دا کوم لعنت الفاظ چې ستا د خولې نه اوتي دا به واپس په تا باندې پروزي. او چې د کومو کفارو په کفر خاتمه شوي ده، حالت د کفر کې مړه دي، لکه ابو جهل، فرعون وغیره، نو داسې کافر چې هغه په کفر باندې مړ دی، نو هغه ته د لعنت الفاظ استعمالولی شي. او چې کوم کفار ژوندي دي، نو هغوی ته هم ته د لعنت الفاظ نشي استعمالولی. نو خپله خوله او خپله ژبه دا په کنټرول کې ساتل پکار دي. نبی علیه السلام فرمایي چې د ژبې د لاسه به خلک دوزخ ته ځي. دغه ژبې د لاسه چې کوم دی، نو انسان ته به یوه خبره وړه ښکاري، لیکن د الله په نسبت هغه د ډېر لوی ګناه خبره وي. نو د دې ژبې د وجې به انسان هغه دوزخ ته ځي. پکار دی چې بنده په ژبه باندې سپکې خبرې نه کوي، کنځلې نه کوي، چا باندې تهمت الزامونه د دروغو نه لګوي، دروغ پې نه وایي، غیبت ور باندې بنده نه کوي. دا د ژبې ګناهونه دي او کبیره ګناهونه دي. دروغ ویل کبیره ګناه ده، غیبت کول کبیره ګناه ده. الله تعالی دې موږ او تاسو ژبې په خپل ذکر سره مشغولې وساتي او د داسې خبرو نه، د غیبت نه، د لعنت قسمه خبرو نه الله تعالی زموږ او ستاسو ژبې باندې وساتي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.